حضرت ابراهیم ادهمی رحمت الله علیه ته یو سړی رااله یو کس رااله ورته ویل چې زه څونه کوشش وکم خو بیا هم زه د ګناه څخه نسم بچ کېدلی بیا هم له ما څخه نافرماني وسي بیا هم له ما څخه ګناه وسي نو ته یو داسې یو طریقه راوښیه یو داسې علاج راوښیه چې زه د ګناه څخه ځان خلاص کم د ګناه څخه ځان بچ کم حضرت ابراهیم ادهمی رحمت الله علیه ورته وفرمیل 15 مشورې زه درکوم اوله مشوره دا ده چې کله هم ته ګناه کوې نو ته د الله رزق مه خوره هغه ورته وویل داسې کېدای نه چې زه د الله رزق نه وخورم دا اوبه زه څښم دا د الله رزق ده دا کور ته ډوډۍ زه خورم دا د الله رزق ده حضرت ابراهیم ادهمی رحمت الله علیه ورته وفرمیل وایي ته د الله رزق هم خورې الله تا ته رزق هم درکوي په هغه سربیره ته د الله جل جلاله نه فرماني کوې ته نه شرمېږې تا ته حیا نه درېږي ته شرم حیا نه لرې چې د الله تا ته رزق درکړی ده الله تا ته روزي درکوي په هغه سربیره ته د الله جل جلاله نافرماني کوې حضرت ابراهیم ادهمی رحمت الله علیه ورته وفرمیل دومه مشوره دا ده چې کله ته ګناه کوې نو په داسې مځکه ګناه کوه چې هغه د الله نه په داسې مځکه په داسې ځای باندې په ځای کې ګناه کوه چې په هغه کې د الله حکومت نه چلیږي چې هغه د الله ملکیت نه دې کس ورته وویل دا ټوله دنیا د الله ده داسې مځکه نشته چې هغه د الله نه وي دا ټول ملکیت د الله ده حضرت ابراهیم ادهمی رحمت الله علیه ورته وفرمیل ته دونه خبرې چې دا ټوله دنیا د الله ده داسې مځکه نشته چې هغه د الله نه د الله په ملکیت کې د الله په حکومت کې د الله په بادشاهت کې تا ته دونه شرم حیا نه درېږي ته دونه نه شرمېږي ته دونه نه بیریږي چې د الله جل جلاله نه فرماني کوې ګناه کوې د الله په بادشاهۍ کې ګرځې بیا هم د الله جل جلاله نه فرماني کوې دی بل بیا حضرت ابراهیم ادهمی رحمت الله علیه ورته وفرمیل وایي درېیمه مشوره مې دا ده چې کله ته ګناه کوې نو ته داسې ځای ګناه کوه چې الله تا نه ویني پټ ځای ګناه کوه دې کس حضرت ابراهیم ادهمی رحمت الله علیه ته وفرمیل وایي داسې ځای نشته چې الله دې مې نه ویني زه هر ځای پټ سم الله مې ویني که زه په صحرا کې ګناه کوم الله مې ویني که زه په غره کې ګناه کوم الله مې ویني که زه په کمره کې دننه ګناه کوم په کوټه کې ګناه کوم الله مې ویني حضرت ابراهیم ادهمی رحمت الله علیه ورته وفرمیل وته د خپل بچانو مخ ته ګناه کولای سي د کسر تولیا وته د مور پلار مخ ته ګناه کولای سي د کسر تولیا وته د قریبانو رشتہ دارانو د انډوالانو د مرګرو مخ ته ګناه کولای سي د کسر تولیا نو بیا پتا کې دونه جرأت لکه می خوابې داسو بیا ته ولې نه شرمېږې چې ته د مور پلار مخ ته ګناه نشې کولی چې ته د بچیانو مخ ته ګناه نشې کولی چې ته د قریبانو انډیوالانو رشتې دارانو مخ ته ګناه نشې کولی او د الله جل جلاله مخ ته ګناه کوې الله جل جلاله تا وینې ته دغه مخ ته ګناه کوې ته نه شرمېږې د الله څخه بیا ورته وفرمیل حضرت ابراهیم ادهمی رحمت الله علیه دې کس ته وویل څلورمه مشوره مې دا ده چې کله تا ته ملک الموت راسي اسرائیل علیه السلام در تراسي او ستا روح کاږي ستا روح قبض کوي نو ته ورته ووایه ما ته یو څو ورځې مهلت راکړه زه به توبه د ګناه څخه وکاږم زه به عبادت وکم بیا راسه زما روح قبض که دې کس حضرت ابراهیم ادهمی رحمت الله علیه ته وفرمیل ورته ویل و اسرائیل علیه السلام خو چاته یو منټ هم ټیم نه ورکوي بلکې یو سکند هم ټیم چاته نه ورکوي په خپل ټیم باندې روح کاږي په خپل ټیم باندې روح قبض کوي هغه خو مې نه پرېږدي حضرت ابراهیم ادهمی رحمت الله علیه دې کس ته وویل چې اسرائیل علیه السلام ته ځان نشي خلاصولی د مرګ څخه ځان نشي خلاصولی او اسرائیل علیه السلام تا ته یو منټ هم ټیم نه درکوي بیا هم ته ګناه کوې نه د توبې ته پرېږدي نه د عبادت ته پرېږدي بیا هم ته د الله جل جلاله نافرماني کوې دا مرګ ستا پر سر باندې ولاړ وي وداسې ته دې په ګناه اخته یې په دغه ټیم دې الله جل جلاله تا ته اسرائیل علیه السلام راولېږي او تا روح دې قبض کړي تا خو نه پرېږدي غسل کولو ته دې نه پرېږدي چې ته ګناه کوې تا توبې اخښلو ته دې نه پرېږدي چې ته ګناه وکړې د الله جل جلاله نافرماني وکړې او بل یې ورته وویل پنځمه مشوره مې دا ده چې کله حساب کتاب کېږي په ورځ د قیامت جنتیان جنت ته ځي
جهنميان جهنم ته ځي د جهنم ملایکې راسي او تا ونیسېږي جهنم ته دې بیایي نو ته انکار وکړه ته ورته ووایې زه جهنم ته نه ځم نو ته راولاړ سه منډه که ځان ځین خلاص کا ځان په تېښته ځین خلاص کا او ډایرکټ ولاړ سه سیده جنت ته ولاړ سه په خپل سر جنت ته ولاړ سه دې کس ورته وویل د ملایکو سره خو څوک زور نشي کولی هغه داسې ملایکې دي څوک ځان نشي ځین خلاصولی زه څنګه د جهنم څخه ځان خلاص کړم خپل په سر جنت ته ننوځېږم حضرت ابراهیم ادمي رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ته دا نشې کولی دونه کمزور یې د جهنم څخه ځان نشې خلاصولی د جهنم د فرشتو څخه ځان نشې خلاصولی او جنت ته په خپل سر نشې تللی بیا هم ته ګناه کوې ته نه شرمېږې ته نه بیریږې ته حیا او شرم لرې که نه لرې دې کس ورته وویل بس اوس ما د زړه دروازې خلاصې سولې بیا به زه هېڅکله ګناه نه وکړم بیا به زه هېڅکله د الله جل جلاله نافرماني نه وکړم نو زما ورونو عزیزانو مسلمانانو هر څوک چې د الله جل جلاله نافرماني کوي هغه دا پنځه مشورې یاد ساتي هغه دا پنځه خبرې یاد ساتي کله چې هم له ده څخه نافرماني کېږي دی د الله رزق خوري دی ته سوچ دی وي چې الله ما ته رزق راکوي روزي راکوي نو زه ولې نمک حرامي کوم چې الله جل جلاله په مځکه باندې زه اوسم بیا هم زه ګناه کوم چې الله جل جلاله څخه زه ځان نسم پټولی بیا هم الله جل جلاله ما ویني بیا هم زه ګناه کوم ملک الموت راته راسي کله مرګ راته راسي نو ما ته یو ملت ټیم نشي نه راکوي نو بیا زه ولې ګناه کوم او د قیامت په ورځ مې فرشتې او د جهنم فرشتې مې جهنم ته کشوي بیا یې مې زه ځان نسم خلاصولی نو زه ولې ګناه کوم نو دا سوچ دې وي انشاءالله دا کس به بیا